أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة نساء پارا نمبر 6 رکو نمبر 24 آیات نمبر 176 یو آیات ویلې کېږي چې دې سره وچنیانو هغه دا رکو او رکو سره چې دی نو دا صورت دواړه به انشاءالله اختتام ته چې دی نو هغه ورسي. اوس دلته چې دی نو الله جل جلاله د کلاله متعلق چې دی نو هغه میراث ذکر کوي. کلاله کم انسان ته ویلې کېږي نو د دې صورت په شروع کې مونږ هلته ویلو دویمه رکو کې کلاله هغه بني آدم ته ویلې کېږي چې د هغه اصول او فروع نه وي، یعنی مور و پلار هم نه وي او ښکته اولاد چې دی نو هغه هم نه وي. نو چې کله داسې یو کس مړ شي د ده د میراث چې دی نو هغه به څه حکم وي. مان یو کس تپوس چې دی نو هغه هم کړو وی چې دا چې نو ګوره مفتي صاحب شروع کې هم هلته وګورئ د آیات کې آیات نمبر 12 کې چې نو هغه هم د کلاله حکم راغلی دی. سورة نساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 2 آیات نمبر 12 التی اللہ پاک وی وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. نو دلته هم د کلاله حکم دی. د صورت په آخره کې دلته دوباره چې دی نو هغه بیا د کلاله ذکر کړی دی. قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. نو د دې دوه جواب دي. یو جواب چې دی نو هغه دا دی چې د اسلام نه مخکې میراث کې به چې دی نو هغه ډېر لوی کمی کوتاهي کېدلو څنګه چې موږ په شروع کې څو پیرې وضاحت سره شان نزول بیان کړو چې هغه خلکو به چې دی نو هغه کافر دی به چې دی نو زمانه جاهلیت کې چاله به اسلام کې حصه نه ورکوله بلکې اسلام په ابتدایي شروع حالاتو کې هم کم سړی به چې دی نو هغه وفات شو د ده به چې دی نو هغه زنانه پاتې شولې جنکۍ لوریانې به یې پاتې شولې یا به یې نارینه اولادو خو دغه نارینه اولاد چې دی نو هغه به واړه ول کمزوري ول دوی به د جنګ میدان کې په کار نه راتلل دوله به یې حصه نه ورکوله. نو الله رب العزت د دې صورت په شروع کې هم د میراث تذکره وکړه بیا یو سپاره وروسته چې دی نو په هغې کې بیا د میراث تذکره وکړله. اوس دلته د دې صورت په آخرنۍ کې بیا د میراث چې دی نو هغه تذکره وکړه. یعنې ګویا الله رب العزت دا وایي چې میراث دا به په هر صورت باندې چې دی نو هغه ورکې دا چې دی نو د الله رب العزت تا ته حق دی څنګه چې دی نو هغه د الک حق دی دغه شانتې میراث دا د جنۍ چې دی نو هغه هم حق دی. نو دا به په هر صورت ورکې د دې د اهمیت دپاره الله رب العزت مخکې هم ذکر کړو درمیان هم وساخر کې چې نو هغه بیا هم ذکر کړلو. دویم چې نو هغه د کلاله متعلق نو د دغه سوال جواب چې نو هغه دا دی چې دلته ګورئ مخکې په دې کې موږ هلته ویلو خو دوباره چې دی نو هغه ستاسو د پوهې دپاره چې دی نو دوباره عربۍ کې چې دی نو هغه خور لور یو ته آیاني ویلې کېږي یو ته اللاتي ویلې کېږي یو ته اخیافي ویلې کېږي. آیاني هغې خویندرونو ته ویلې کېږي چې د هغوی مور هم یو وي یو پلار هم یو وي. د یو مور پلار نه چې کم پیدا وي نو دې ته ویلې کېږي آیاني. دویم چې دی نو هغه اللاتي دي پلار یو دی میندې چې دی نو هغه جدای نو دغه خویندرونو ته په عربۍ کې چې نو هغه اللاتي ویلې کېږي. دریم اخیافي دي پلار چې دی نو هغه دی میندې چې دی نو هغه څه وي یو وي پلاران چې دی نو هغه جدا وي نو دې ته ویلې کېږي اخیافي.
نو سورت نساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 2 آیات نمبر 12 کې چې کومه تذکره دا راغلی ده انو په دغه کې د اخیافي ذکر دی. کچرته اخیافي خویندې رونه پاتې شي چې مور یوی پلارانی جدای او په دې کې دا سړی کلالوي سړی یا ښځه د کلالوي د اصول او د فروع نه وي، مور پلار نیکه دای هم نه اولاد نه نو هغه هم نه، نو د دغه سړی چې کم میراث پاتې شي نو بیا به کتل کېږي که د په دغه ورثاو کې صرف رور وي یا صرف خور وي نو د مال نه به سدس شپږمه حصه ورته میلاویږي. او که چېرته فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، او که چېرته د ده نو هغه دغه خویندې رونه سیوا وي دیو نه سیوای نو بیا به دوی ته چې نو هغه دریمه برخه دریمه حصه میلایږي، دوه بیا په ثلث کې چې نو هغه شریکي. اوس دلته چې دا کم حکم دی نو دا د آیانی او د اللاتی دی چې مور پلار کې نو هغه یو وي یا پلار یو وي او مین دی جدای نو دغه ته الله دی. نو دلته قل الله یفتیکم فی الکلاله دی کې چې دا کم حکم راغلی دی نو دا چې نو د آیانی رونو او د اللاتی رونو خویندو په باره کې چې نو هغه راغلی دی. نو کوس یو سړی وفات شولو یا یو ښځه وفات شوله او د دې چې نو اصول فروع نول دا کلاله وه او د دې کم خویندې رونه چې نو هغه خپل خویندې رونه آیانی یا اللاتی ولو نو د دغې د میراث ذکر الله پاک په دې کې کوي. نو ځکه دلته دوباره چې نو هغه راوړی د دغې کسان په باره کې نو الله وی ان امرأة هلک لیس له ولد، یو سړی چې نو هغه هلاک شو یعنی وفات شولو او د هغه اولاد نه وي وله اخت د ده چې نو هغه یو خور وي یا صرف یو روري فلها نصف ما ترک، نو د دغه صورت کې د دغه خور چې یو خور چې نو هغه یي نو دغه یوې خور ته به بیا صرف او صرف نیمه چې نو هغه میلاویږي. باقي نیمه سره به څه کوي نو باقي نیمه سره زمونږ د احناف په نسبت دی که چېرته د ده بل چې نو عصبه څوک وي نو که عصبی وي لکه تره وغیره داسې نو بیا به دغه باقي نیم چې نو هغه ته په طور د عصبه میلایږي، او که عصبی نه وي نو بیا به دغه نیم چې نو په در رد کولی شي واپس به ده ته بیا میلایږي دقې خور ته. او امام شافعي رحمه الله چې نو هغه وایي باقي نیم چې کم پاتې شي او نور سو کې نه ولو عصبه دای نه ول نو هغه بیا به دغه نیم مال کم چې باقي مانده دی نو دا بیا بیت المال ته میلایږي. نو الله وی وله اخت فلها نصف ما ترک، نو دغه کلاله چې نو هغه اللاتی یا یعنی خور و نو دې ته بچنه نو هغه سمېلایږي نیم مال داغه وهو يرثها او هغه چې نو په خپل دغه خور به وارث وي ان لم يكن لها ولد کچرته دغه خور چې نو هغه بچی نه وي فإن كانت اثنتين کچرته دغه خويند چې نو هغه دوی فلهما الثلثان نو بیا به دغه خویندو د پاره چې نو هغه سوي دوه چې نو هغه برخي پدریو کی دو تیهی ورته لیکيږي دو پدریو کی دو تیهی چې نو هغه به ته ملایږي مما طریقه هغه چې کم دغه الصغه سکلاله پرې خو دی. و ان كانوا اخوه الرجال ونساء کچرته دغه کلاله خويندې او رونه دوان رالل رونه هم رالل او خویندې هم دی نو د دوی به بیا داسې به ده ته حصه میلاویږي لکه څنګه چې د سړی چې نو هغه وفات شي او د زامن او لوریانې دواړی نو چې زامن او لوریانې دواړی نو پای کې موږ وایي یو الګ ته به د دوو جنکو برابر میلایږي. دې کلالو او د چې نو هغه اللاتی یا یعنی خویندې رونه دواړول نو الله وی ان كانوا اخوه الرجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين، نو دې ته بیا چې نو هغه ملایږي دغه یو سړی ته د دوو جنکو د دوو ښځو برابر حصه. یبین الله لكم ان تضلوا، الله وی الله تاسو ته چې نو هغه د دې لپاره د احکامات بیانوي ان تضلوا د لپاره د دې چې تاسو چرته گمراه نشئ په دې باندې چلیږي اسونه چرته خطا شي گمراه چې نو هغه شي. والله بكل شيء عليم، الله پار شي باندې پوه دی. صحیح بخاری کې چې نو هغه روایت نه ذخیرۃ الجنان کې چې نو هغه تفسیر ذخیرۃ الجنان کې ذکر کړي مفهوم دا غي دی وی یو سړی چې نو هغه 50 کال چې نو هغه به عبادت کړي او بیا به د هغه 50 کال د عبادت باوجود د بچنه نو هغه د جهنم فیصله وشي
ولی دی بچنیانو هغه میراث چې کم حق دی هغه شانتي به ورنه کړي. نو چې کله دی دغه حق ادا نه کړي نو د میراث ته دغه حق د نه ادا کولو په وجه باندې هغه ځوان عبادت چې دی نو هغه به دی ضایع کړي او د هغې په وجه باندې چې دی نو هغه به دی جهنم ته لاړ شي. الله دې موږ د دغې نه وساتي. بیا الله په آخر کې ګوره دا وایي والله بكل شیء علیم. الله پې ښه پوه دی، تاسو نه پوهیږئ. مخکې تیر شو والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. نو گویا الله چې ته څنګه حکم څنګه هم کړی دی، بس په دغه حکم باندې چې نو هغه خبره منه. الله په مخکې به صرف آمنا وسلم نه وی، نور چو چرا چې دی نو هغه به نه کړي. لکه ظاهر کې دا په پات خبره کېږي چې هلتې اخیافي ته چې دی نو شپږمه میلایږي او که ډېر ول نو درېیمه میلایږي، او دلته هم هغه شانتي کلاله دی. خو آیانی الله تی دی نو دی ته بیا چې نو هغه سویمه میلایږي، نیم میلایږي که یو وي، که ډېرې نو ثلثن چې نو هغه دوه برخې ورته میلایږي، او که سړي خویندې وروڼه سړي او ښځې دواړه نو بیا د هغوی ته یو سړي ته د دوو جنکو برابر میلایږي. دا څنګه؟ والله بكل شيء علیم. الله په هر څه ښه پوه دی. الله چې څنګه حکم کړی هم بس دقې ته آمنا وسلم نه، په دې کې چې کوم حکمت دی په هغې الله پوه دی. الله دې موږ ته دغه شان صحیح پوهه نصیب کړي. یستفتونک دوی تپوس کوي له تا نه، قل الله نو ووایه ورته تو چې الله رب العزت یفتیکم تاسو ته فتوه درکوي، حکم درکوي فی الکلاله چې نو د کلاله په حقله. ان امرؤ هلکه که چېرې یو سړی مړ شي لیس له او نه وي د هغه دپاره ولدن اولاد، وله اخت او د هغه وي یوه خور، فلها نصفو نو پس د دغې دپاره به وي نیمه حصه ما د هغې مال نه ترکه چې هغه پرېښودی، وهو او دغه سړی پخپله یرثها د هغه د دغې خور وارث به وي، ان لم یکن لها ولدن که چېرې نه وي د دغې خور دپاره اولاد، فان کانت اثنتین او که چېرې وي دغه خویندې دوه، فلهما الثلثان نو بیا به د هغوی دپاره وي دوه برخې په دریو کې، یعنې 2/3 مما د هغې مال نه ترکه چې هغه پرېښودی. و ان کانو اخوة رجالا و نساء او که چېرې وي خویندې چې نو هغه ډېرې او خویندې او وروڼه یعنې سړي او ښځې ډېر وي، فلذکر نو بیا د سړي دپاره مثل حظ الانثیین برابر چې نو د برخې د دوو جنکو دی. یبین الله لکم بیانوي تاسو ته الله پاک ان تضلوا دا چې تاسو بېلاره نه شئ. والله بكل شیء علیم. الله په هر څیز باندې چې نو پوه دی. یستفتونک دوی تپوس کوي له تا نه، قل الله نو تو ورته وایه چې الله پاک یفتیکم فتوه درکوي حکم درکوي تاسو ته فی الکلاله د کلاله په باره کې. ان امرؤ هلکه که چېرې یو سړی هلاک شي وفات شي لیس له ولد او نه وي د هغه اولاد، وله اخت او د هغه وي خور، فلها نصف ما ترک نو د هغې دپاره به وي نیمه حصه د هغې نه چې پرېښودی وي، وهو او دغه سړی به پخپله یرثها د دغې خور وارث جوړیږي، ان لم یکن لها ولدن که چېرې نه وي د دغې خور اولادو، فان کانت اثنتین او که چېرې وي دغه خویندې دوه، فلهما الثلثان نو د دوی دپاره به یې دوه برخې په دریو کې، مما د هغې نه ترکه چې هغه پرېښودی. و ان کانو اخوة او که چېرې هغه وي سړي چې نو خویندې وروڼه رجالا سړي و نساء او ښځې، فلذکر مثل حظ الانثیین نو د یو سړي دپاره به یې د دوو خویندو برابر حصه. یبین الله لکم بیانوي الله پاک تاسو ته ان تضلوا چې بېلاره نه شئ. والله بكل شيء علیم. الله پاک په هر څیز باندې پوه دی.